خبره اوس ټیم کې چې کومه بیماري بالخصوص دا ډینګي وایرس موږ تاسو باندې راغلی دی که نه اول نن نه دی فلزاني ما 3 مریضان هسپتال ته وړي داسې بیا جسم وړي داسې بیا بل وړي داسې بیا بل وړي داسې موږ تاسو په خپله باندې تېرې کړې خفه یو که نه یو خفه وګوره وورکه په شریعت مطهره کې په بیمارو کې خصوصي رتب ډېر فضیلت دی دا خبره زده کړو یو حدیث ورته بیایم حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک موږ تاسو خوب بیانوم دی مبارک یو ځل ناستو صحابه کرامو سره ما خبرې ته ښه متوجه شوم دغه ټیم کې حضور علیه السلام مبارک له یو تور شکلې زنانه راغله چې رنګ ناجس یو ډېره بدرنګه وه او عجیبه مخ یې و حضور علیه السلام مبارک ورسره خبرې شروع کړې دغه نه مخکې صحابه کرامو نه وه لیدلې پیغمبر علیه السلام مبارک هم نه وه لیدلې حضور علیه السلام مبارک ورته وایي چې څوک یې دا ښځه ورته وایي چې زه ام ملدم یم ام ملدم ښه څه کار نه دی یاره راغلی دغې نه یم چې د انسانانو د بدن وینې وڅښم ښه جوړه شوې چې شي نه یې یاره یو ځل داسې و جهنم بړاس وکړو یو شی بړاس نه بړاس یې وکړو وایي چې هغه بړاس نه اله العالمین زه پیدا کړم حضور علیه السلام مبارک پوه شو چې دا تبه څه شی ده تبه ښه ته بې څه ویل غواړې ای ام ملدم مخکې څه ویل غواړې حضور علیه السلام مبارکه تا ته چې په زړه کې څوک نږدې هغو خلکو له مې ولګه بس یې ورته ویلي چې تا ته چې په زړه کې څوک نږدې وي هغو خلکو له مې ولګه نو دغه ټیم کې وي چې حضور صلی الله علیه وسلم مبارک انصارو هغه علاقې طرف داسې اشاره وکړه چې اشاره یې وکړه که نه څه وایي چې کتل انصارو کې اکثر سړي او زنانه په تبه باندې مبتلا شوي ټول په دغه پراته حضور علیه السلام مبارک چې کله صبحایي خبر شو چې یاره د ما دا قوم خلک تبې نیولي دي ټول خلک پراته دي واورو الفاظو ته یې ووایي ډېر عجیبه الفاظ وي عربۍ کې دا الفاظ دي خو زه یې په پښتو کې غرض بیانوم حضور علیه السلام یې چې شکر یا الله چې تا د ما دوستان په دنیا کې د ګناهونو نه صفا کړل څنګه خبره یې کړې چې شکر یا الله چې تا د ما دوستان په